بصدر مجلس زما معزز علماء کرام، مشایخ عظام، عوام مسلمانان و طلباء کرام ورونو، نن په دغه درس کې چې کومه مبارکه اجتماع جوړه شوې ده، دا د دوره حدیث د عظیم کتاب اصح الكتب بعد کتاب الله الجامع المسند الصحيح للامام البخاري رحمه الله، دا غي د کتاب د اخیری حدیث د ختم او د طلباو د دستار بندې په سلسله کې جوړه شوې ده. زمون محترم رو مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام حضرت صاحب دی د مجدهم او د هغه د معاونین او د رفقا او د اساتذه او د مشایخ او د دعا د برکته دغه د دوره حدیث اجرا شوې ده او اختتام ته رسېدلې ده. پروردگار دې دغه اجتماع په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي. علماء کرامو تقاریر فرمایل او زمانه پس مکابر علما شته انشاءالله هغوی به بیانات کوي. د دغه موقع په مناسبت یو دوه څلور خبرې ستاسو مخکې عرض کوم. رو علم او علما او علم څه شی دی؟ یو خو زمونږ په سکولونو او په کالجونو کې په دیوالونو لیکلی دي العلم فریدة على كل مسلم و مسلمه. دا علم چې کوم رسول الله صفت کوي او کوم علم چې هغه د الله د قربت او د نزدېکت ذریعه او وسیله ده، او د کوم علم او د علماو چې قرآن شریف کې الله صفت کوي دا د سکول او د کالج علم نه دی، هغه صنعت او صناعات دي، هغه د دنیا د ګټې یو ذریعه ده او یو پویه حاصلول دي چې دنیا پې سړی حاصله کړي. کوم علم چې په قرآن او په حدیث کې صفت راغلی دی او الله او رسول د هغې د حاصلولو رغبت او ترغیب ورکړی دی، هغه د قرآن او د سنت علم دی. او د دغې قرآن او د سنت نه ښکلې شوي مسائل چې هغې ته فقه وایي، شرعي مسائل، مستنبط جزئیات، دقه علم الله د دې صفت کوي. الله د دې صفت نه کوي چې پټۍ به څنګه اوبه کوې دا چل زکه، او نه الله او رسول د دې صفت کوي چې سیکل به څنګه جوړی او څنګه به پې ګرځې، او موټر سیکل به څنګه جوړی، او بس او ګاډۍ به څنګه جوړی، او بلډینګ به څنګه جوړی. د دې معاشي علومو او د دنیوي علومو نه الله رغبت ورکوي او نه رسول الله مبارک رغبت ورکوي او نه د جنت د حصول ذریعه ګڼي. علم د قرآن او د احادیثو نبویو او د هغې نه ښکلې شوې مسایل فقهیه جزئیات، دا هغه علم دی چې الله هم ترغیب ورکوي، د الله رسول هم ترغیب ورکوي، او چې حضور پاک فرمایي بعثت معلما، د دغه علم تعلیم و معلم مراد. د دغې علماو لوی منقبت دی د الله په نس. قسم د خلق هلکه وایي دا سوات ملا دی او دا کابل ملا او دا باجوړ او اشنغر ملا، دا تاسو ورته ملایان وایي او چڼې ورته وایي. زما د قسم په رب العالمین که د هغې مراتب عالیه او مناقبو نه خلک خبر شو چې علماو له الله ورکوي، دا خلک به خپل کاروبار شر پرېږدي. زمونږ د فقه حنفي او لوی امام د مذهب امام او په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عظیم شاگرد محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله څومره لوی شخصیت دی. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی د ماسخوتن د مانځه نه پس او د امام صاحب نه یو مسلې تپوس کوي، وی صاحب یو تپوس کوم، یو هلک دی د ماسخوتن مونځ یې کړی دی خو داسې وخت کې چې نابالغ و، اوس ورته پته ولګېده چې زه بالغ یم او وخت باقي دی، دا مونځ به دوباره کوي که به نه کوي؟ وی یو دوباره دې وکړي، دغه مخکې مونځ یې نفل ګرځېدلی دی او ده باندې مونځ فرض دی، وخت باقي دی، دې لاړ یو ګوټ کې په مانځو درېده. حضرت امام ابو حنیفه پوه شو چې ده خو د مسلې تپوس وکړه، د یو سړي متعلق خو مسله ده ته پېښه ده. هذا رجل کیس، دا هوښیار هلک دی. افسوس او ارمان که الله د علم د پاره قبول کی، کله
هوښیاران بچي کالج یونیورسټۍ ته بوځي مونږ وایو د هوښیار مونږ له پکار دی دا مدرسې ته راولی هوښیار بچي مونږ له پکار دی مدرسې ته راولی د امام صاحب تمنا و الله قبول که څو ورځې پس پلار راوست امام صاحب ته کېنو وی دا بچې مې راوستی دی او دته څه قرآن و سنت وښایه دی ډېر ښشته و مزېدار ډېر خوبصورت و امام صاحب یې لاړ شه سر وله وخرایه چې سر یې وله وخور د هغې نه زیات ښشته شو وی قرآن پہ یاد کا مطلب دا چې دی به قرآن 2 کاله کې یادی لږ به یو پوټې امرد دی لږ به لوی شوي او ګیره به یې راغلي نو بیا به یې ځان سره دیره کم پلار راوسته واپس یې راوست 40 ورځې پس 4 ورځې پس پلار راوست 7 دی نو 4 ورځې پس مولانا صاحب دې مې راوستی دی دته څه فقه احادیث وښایه بابا تا ته معلوم وي چې قرآن ورته یاد کا وی یاد یې که تاریخي خبره ده محمد ابن حسن شیبانی 4 ورځې کې قرآن شریف یاد کړی چا په خوب کې ولید د وفات نه پس وی الله د سره څو کړل وی چې الله ته ورمخامخ شم دا نقطه د اورېدو د زړه د قبلولو نقطه درونو په دې ځان پوه کې چې الله ته مخامخ شم وی مې چې الله ته به راسره څه کې دا ډېره ګرانه خبره دا الله دربار کې ودرېدل لویه خبره دا ده ګورې مولانا صاحب زمانه مخکې یو نقطه ووې چې علم سره عمل ضروري نقطه ده بهترینه نقطه ده حضرت امام مالک ابن انس فرمایی من تعلم ولم يتصوف فقد تفسق من تصوف ولم يتعلم فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق علم سره عمل او د علم په مناسبات او جزئیات خپل باطن ګرځول شریعت خپل لباس ګرځول شریعت خپل جامه ګرځول او شریعت خپل خلقت او فطرت ګرځول هذا هو التصوف تصوف دا شی دی لکه سړی اوبو پسې تږي که نه اوبه غواړي او سړی ډوډۍ پسې وږي او ډوډۍ غواړي او سړی بیمار او دارو پسې منډې وایي چې د مونځ وخت شي مونځ پسې دغسې منډه وایي لکه تږي چې اوبو پسې منډې وایي د ډوډۍ وخت شي وږي ډوډۍ پسې منډه وایي د روژې میاشت شي چې ستا زړه کې هغسې توجه وي یو بار در باندې نه دا تصوف دی ذکر و اسقار ذکر باطن ذکر ظاهر طریقې نقشبندیه او سهروردیه او دا نورې طریقې دا اسباب دي دا لارې دي په دې به ستا تزکیه د باطن راځي شریعت به دې په وجود کې عملي شي دا بهترینه خبره ده دا زمونږ د کابر الله نه یریدل قسم په الله زه کله حیران شم سوچ کې پریوزم زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی سړی و سړی حیران شي څومره مسایل دینیه استی د قرآن نه خلک وایي امام داسې امام داسې امام داسې زه یم قمقلو پوه نه یې یو سړی د یو فن نی خبر د هغې قدر ورسره نی تاسو ته پته نشته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه الله څومره لوی فیض اخیستی دی د 40 علماو کمیټي ده د 40 علماو 40 علماء امام محمد امام ابو یوسف امام زفر امام حسن ابن زیاد دا ورسره ناست دي او د دې 40 کسانو اکابرو کمیټې ټولې تنخواګانې د امام ابو حنیفه په ذمه دي رحمه الله د دې لباس د دې جامه دا ټول هغه ورکوي او د دې د بچو خدمت د دې بچو له ډوډۍ ورکول دا ټول د امام صاحب په ذمه دي په خپل دور کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قرآن و سنت نه 12 لکه مسایل ریستی دي څومره مسایل 12 لکه مسایل دا ډېر لوی خدمت دی جناب ډېر لوی خدمت دی 14 مدرسې په بغداد کوفه کې دی کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چلولې دي 14 مدرسې ټول اخراجات په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کول د رخت د تجارت به کاو د کپړې تجارت به کاو او دا پیسه به پاغې ګټله مونږ غوندې خوار ملا نه او په مالیاتو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا څنګه ده یو سړي د کپړه ورکړې وه په مضاربت کې دا 100 پلانکې علاقه کې خرڅه کا نیمه ګټه سته او نیمه زما سړی څه موده پس راغی ډېر وخت یې تېر که امام صاحب وایي ملګري ډېر ټیم دې تېر نه که وی صاحب ما چې کومې علاقې ته کپړه وړې وه هلته کپړه ګرانېده لږ صبر مې وکړ چې ګرانه شوه نو خرڅه مې کړه ډېره ګټه یې وکړه جي خوشحاله
نیمه ستا او نیمه زما ډېرې پیسې مې وګټلې. اوس وروڼو دا علما ناست دي، دا هغه مضموم احتکار نه دی. کپړه کې احتکار دا هغه مضموم احتکار نه دی کوم چې شریعت منع کړی دی. لیکن بیا هم تقوا ده چې د مسلمان د ضرورت نه ولې ناجایز فایده اخلي. یو مسلمان ته ضرورت د ګرانوالي ته شي ولې ږدې؟ ګناه ده، غلطي دې کړې ده. وی وروره ستا څومره پیسې کېږي؟ زما خو دومره نیمې کېږي. جیب نه یې وله نیمې ورکړې، د جیب نه ته دې د خپلې نیمې واخله. او دا راس المال چې څومره دی او چې څومره ګټه یې کړې ده دا